بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خیبر نیوز په خبر سنټر فاټا نیوز سټوډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. د فاټا نیوز بولټن سره زحمت خان افریدی. اول نظر په هیډلاینز. د خیبر ایجنسی کوکي خیل کام متاثرینو په مشرانو پولیټیکل انتظامیه سخت ټکونه کړي. ویلي دي چې د شپږو کالو تېرېدو باوجود یې د ړنګو کورونو نه سروې شوې او نه ورته معاوضې میلاو شوي. د پر اورکزی ایجنسی ماموزی قبیلې کډوالو حکومت نه مطالبه کړې چې زر تر زره دې دوی خپلو سیمو ته واپس کړي شي. د نه واپس کېدو په صورت کې د احتجاج دړکه کړې. د شمالي وزیرستان ایجنسی هډکواټر هسپتال میرانشاه کې د سهولیاتو نشتوالي له وجې مریضان تر پوزې راغلي. د بدو پیښو په وخت هسپتال ته د راوړل شوي زخمیانو علاج د بیډونو په ځای په بینچونو کولی شي. د باجوړ ایجنسی برخلوزو ډیګري کالج د ترهګرۍ د جنګ نه وروستو لا تر اوسه ویران ویجاړ دی. زده کوونکي سختو مشکلاتو نه تېرېږي. طالب علمان وایي چې د کالج فعالۍ لپاره دې زر تر زره اقدامات وکړي شي. د خیبر ایجنسی باړې سب ډویژن کې د ډینګي ماشي په ضد اقدامات دوام لري. پنجاب حکومت لخوا د صحت محکمې په تعاون سره په مختلفو سیمو کې سپری کولی شي. فری میډیکل کیمپونه هم لګول شوي. او د کورم ایجنسی سرخار په چینار کې د مختلفو سکولونو ترمنځ کویز کمپیټیشن ترسره شوی چې پکې 2000 زده کوونکو برخه اخیستې. د کویز کمپیټیشن وروستو مقابلې ګټونکو زده کوونکو ته انعامات ورکړي شوي. د هیډلاینز نه تاسو خبر شوي. اوس راځو تفصیلي خبرونو ته. د خیبر ایجنسی کوکي خیل کام متاثرینو په مشرانو او پولیټیکل انتظامیې سخت ټکونه کړي. ویلي دي چې د شپږو کالو تېرېدو باوجود یې د ړنګو کورونو نه سروې شوې او نه ورله معاوضې میلاو شوي دي. پېښور د براورکزی ایجنسی ماموزی قبیلې یو ځلې بیا غوښتنه کړې دي چې موږ زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړي. په دې لړ کې ماموزي یوه جرګه وکړه چې پکې هغوی د حکومت او پولیټیکل انتظامیې نه زر تر زر د مراتو بهرېدو او واپسي مطالبه وکړه. شاید به مو خیبر نیوز انتهایی مشکور او ممنون یو. مو اتلس قومه باندې د مو جنسي مشتمل لري اورکزی جنسي او په اتلس قومو کې څوره قومونه آی ډي پیز او متاثره شوي تقریبا ټول واپس شوي دي. په دې کې صرف د یو قوم دی چې د هغې تعلق د مموزي سره دی. دا څوره مموزارې دا ټول په دې مختلفو علاقو کې پراته دي. څوک په پېښور کې او څوک په کوواټ کې او څوک په پتیجان کې. د ملک په مختلفو حصو باندې دا خلک تقسیم دي او ډېره د ذلت زندگی دا خلک تیروي. مو دا خبره کوو چې موږ خپل قوم ته واپس شو. مو ډېر ذلت والا عمر تېروو او بالکل هېڅ څه نشته. نه باندې وړۍ بند کړي دي، باندې بجلي باندې باندې او مو خپله ځان ته د څه شي بندوبست وکړو. کرایې کوټو کې اوسېږو، کرایه نه شو بیره کولی. مو ډېر ناکام یو. اخرا مو دې ته توجه ورکوو که چیرې مو خو واپس کړي خو ټیک خبره دی، که نه بیا مو وروڼان بندوو، د اجداد بند کوو. په جرګه کې هغو وویل چې ټول کډوال واپس کړی شوي دي. صرف ماموزي قبیله دی چې تر اوسه نه دي واپس کړی شوي او مخکې اتو میاشتو نه په موږ راشن او نور مراد هم بند کړی شوي دي. مخکې 9 کالو نه هنګو، کوواټ او په نورو سیمو کې در په در په ژوند تېرولو مجبور یو. خیبر ټي وي چې کوم موږ ډېره شکریا ده کوو چې هغو د پښتنو اواز اوچات کړی دی. بیا د غریبانانو موږ ټول جنسیې چې کوم دی واپس شوي دي. د مموزو قوم چې کوم دی نن ورځې پورې اندازې پاتې دی. و رجسټرو کې چې کوم دی واپس دی، و رشم کې چې وار شو ورته چې واپس دی. مو چې کوم دی یو کور چې کوم دی واپس نه لاړ. د مو چې کوم دی دا چې کوم دی مطالبه ټولو خپلو کورنمانو نه چې هغه چې کوم دی مو دغو خبرو باندې توجه ورکړي چې دا وکړي چې یاره چې کوم هرې مونږ یو واپس شوي. چې اخر کومه ګناه دی چې غیر چاپېر مونه څوره قومونه دي هغه واپس لاړ دی او د موږ قوم نه سي. بقي اقوام متحده په کاغذ کې مموزی قوم واپس لاړ دی ځکه چې راشنې ورباندې بند کړی. ټول نه زیات تکلیف په انګو کې د محمد خواجه کیمپ کې د مموزي متاثرونو ته دی. غونډې کې د مشرانو او د کشرانو متفقه طور پر دا فیصله وشوله چې په 20 تاریخ باندې به مونږ د هنګو هډکواټر کې یوه درنه ورکوو. دا مو سره پلین اے دی. پلین بي کې مو سره که چېرې بیا هم د مو مسله حل نه شوله مونږ به په پېښور کې یوه درنه ورکوو. هغه مو سره پلین بي دی ځکه چې د مموزي 50% قوم په پېښور کې پروت دی. کوم سټوډنټان دي، طالب علمان دي، مشران دي او که کشران دي هغه پېښور کې هم شته. نو دویمه 20 تاریخ نه بعد به بیا مو بل اعلان کوو چې هغه به دویمه درنه وي، هغه به بیا په پېښور کې وي. یاده دې وي چې د اورکزی ایجنسي ټول کډوال واپس کړی شوي دي او ماموزي قبیله هم اف ډي ایم له طرفه په کاغذو کې واپس کړی شوي دي. خو په عملي توګه اوس هم
هم کډوالي ژوند تیروي چې له واجې ټول مراد هم بند شوي دي. هغوی دا دړکه هم ورکړه چې که چېرې موږ زر ته زره واپس نه کړی شو نو موږ به په سخت احتجاج لاس پورې کړو. د کیمرا ټیم سره شاهد خان، اورګزي، خیبر نیوز، اورګزي ایجنسي. د شمالي وزیرستان ایجنسي هډ کوارټر هسپتال میرانشاه کې د سهولیاتو نشتوالي له وجې مریضان تر پوزې راغلي. ولس وایي چې په هسپتال د 50 کروړو روپو لګښت باوجود په هسپتال کې د ایمرجنسي سهولت نشته. د بدو پیښو په وخت هسپتال ته د راوړل شوي زخمیانو علاج د بیډونو په ځای په بنچونو کولی شي. د لړکې مزید تفصیل لپاره موږ سره په ټلیفون لاین موجود دی د خیبر نیوز فاټا ریجنل بیورو چیف زاهد الله وزیر. جی زاهد الله وزیر، مزید به څه تفصیلات راکوئ؟ بالکل اتیک شمالي وزیرستان کې 13 ورځ وړاندې د پخیلو کې چې کومه چاودنه شوې وه، د دې چاودنې په ترڅ کې عرفان نومي تن شهید شو او څلور چې کوم کسانو ډانډې در پخیل متاثرینو هغه ژوبل شول. بیا چې کله دغه ژوبل کسان میرانشاه هډ کوارټر هسپتال ته راوړل شول، په دغه هسپتال 50 کروړ روپۍ چې دي در بیا ضبط دوران لګولې شوي دي. نو دلته په ایمرجنسي کې سټریچر نو بیډ نو، تاسو به پکچر وینئ زموږ چې کوم ناظرین دي کتونکي دي هغوی به هم دغه فوټوان ویني چې یو مریض چې خپۍ ماته ده په بم کې الوزېدلې ده، هغه په کرسۍ باندې ناست دی او نه سټینډ شته اوس ته، او دا ډریپ چې دی دا ورله خپل تن نیولی دی. نو میرانشاه په شان ایجنسي هډ کوارټر هسپتال په دې کې په ایمرجنسي کې نه بیډ شته نه سټریچر شته. او بیا که تاسو د ایجنسي سرجن صاحب رحمان افریدي خبرې واورئ یا د نور ایم ایس خبرې واورئ چې هسپتال کې ډېر څه دي، نو دغه چې کوم تصویر موږ چلوو دغه د هغوی د دعوو جواب دی چې یو په بم د مکه کې 4 کسان ژوبل شول. 4 کسانو لپاره هم په ایجنسي هډ کوارټر هسپتال میرانشاه کې بیډ نه و، سټریچر نه و. د دې کسانو علاج په کرسو باندې، په بنچونو باندې، په فرشونو باندې شوي دي او د ډریپونو لپاره سټینډ هم نه و. او بله غټه خبره ده چې کله دغه مریضان دغه ژوبل کسان میرانشاه هسپتال ته راوړل شول نو د دې علاج چې دی دا بالکل په پرایویټ سطح باندې شوی دی. په هسپتال کې داسې ویل کېږي چې نه سټرینج و نه ډریپ و. دې کسانو چې څومره هم میډیسن دی دا د بهر نه راوړی دی، په خپلو پیسو باندې راوړی دی. او بله چې کوم اطلاع ده تیک هغه دا هم ده چې کوم تن شهید شوی دی عرفان، هغه هم د علاج معالجې د نشتوالي له وجې په هسپتال کې ساه ورکړې ده. نو د شرم مقام دی د پولیټیکل ایډمنسټریشن لپاره، د ایجنسي سرجن لپاره، د ایم ایس لپاره چې دومره غټ هسپتال دی. په دې هسپتال کې د یو تن لپاره هم بیډ نشته، سټریچر نشته او هغه په خپل سر باندې علاج کوي. ډریپونه یې مولت په لاس کې نیولي دي. نو د شرم مقام هم د پولیټیکل ایجنټ صاحب لپاره دی، هم د ایم ایس لپاره، هم د ایجنسي سرجن لپاره، هم د فاټا سیکریټریټ لپاره، ډایرکټر هیلث لپاره، هم د ګورنر فاټا د ګورنر صاحب لپاره او په تیره د صدر لپاره چې یو علاقه کې جنګ کېږي او هغې د صدر مقام د هسپتال دا حال دی چې ژوبلو کسانو لپاره سټریچر او بیډ هم نشته. ډېره مننه زاهد الله وزیر د مکمل تفصیل راکولو لپاره کورمودان. د باجوړ ایجنسي برخلوزو ډیګري کالج د ترهګرۍ د جنګ نه وروستو لا تر اوسه ویران ویجاړ دی چې له وجې زده کوونکي سختو مشکلاتو نه تېرېږي. زده کوونکي وایي چې د دوی کالج لا تر اوسه په مکمله توګه نه دی فعال کړی شوی، بلخوا سټاف هم ورله نه دی پوره کړی شوی. طالب علمان وایي چې د کالج فعالۍ لپاره دې زر تر زره اقدامات وکړي شي. تفصیل د فضل رحمان په دې رپورټ کې. د باجوړ ایجنسي د برخلوزو ډیګري کالج د ترهګرۍ د ښکار کېدو وروسته هم یو وار بیا پوره نه دی په ځای شوی. یاد کالج په کال 2009 کې د وسلوالو لخوا والوزول شو چې وروسته یې زده کوونکو تر 8 کالو پورې په ټیکنیکل کالج عنایت قلعه کې زده کړې کولې. تیر کال د برخلوزو کالج یو وار بیا شروع شو خو د یو شمېر سهولتونو محرومه دی. یو کار پکې صحیح نشته، هیڅ هم نه پکې سټاف پوره دی، نه د دې اوبو سهولت شته، نه پکې باترومونه اهم ضرورت دی. د اوبو نه باترومونه اهم دي. باتروم دلته نشته، واړه چې چېرته هغه دیوالونه یخته کیني. د کالج حال ته وګوره، دا یو صرف دومره ده چې لکه سوری پکې دی، دا به وجو صرف سوری پکې دی، سرونه پکې پټېږي. نور دلته نه د اوبو سهولت شته، نه د ټیچر سهولت شته او نوم یې صرف په خلوزو کالج ورکړی دی. بجلي دلته نشته دی، ډول سره بجلي پکې نشته دی، هېڅ دغه نشته، سهولت نشته دلته. زمونږ سرجي اول د اوبو د کالج ډېره غټه مسله ده چې زمونږ د سره د سکنې اوبه هم نه میلاویږي او زمونږ د اوبو اول ډېره غټه مسله ده. او دویمه مسله زمونږ دا ده چې زمونږ ترانسپورټ نشته. څنګه چې ښار ډېرې کالج ته لکه بسونه ورکړل شوي دي نو موږ ته هغه سیسټم نشته دی.
زمونږ سرجي باټني ټیچر نشته، بایو ټیچر نشته، سرجي د نور ټیچرانو زیات کوم آرټس والا سټوډنټان دي، انجینیرینګ والا دي، کمپیوټر والا دي، هغو ته به د خپل فتله کې زمونږ ټیچران کوم نشته، خو دغه باټني والا نشته، بایو والا نشته، زمونږ دغه ټیچران هم کلاسونه دغه ټیچران نشته زمونږ. د موجوده ایمنه چې د دې پسې مونږ 15 ځل کور ته لاړو او 2 ځل پسې اسلام آباد ته لاړو، خو چې مونږ ورشو مونږ ملګري ورشو بس وایي په 15 ورځو بعد به تاسو ته چې کوم د سالو سیستم شوی، خو مونږ چې کله ورشو مونږ ته دا خبرې کوي د بس په حواله باندې مونږ په خپلو پیسو باندې لاړو د ایمنه خواله. مونږ چې کله ورلو ایمنه ول دا مونږ سره ملګري اوس به مونږ ته ویل تاسو پیسو د پاره راغلي، مونږ ویل مونږ څنګه د پیسو، مونږ د ستا خوا راغلي د خپل حق د پاره راغلي، و تاسو د پیسو د مونږ ویل پیسو د پاره نه، مونږ د خپل حق غواړو او دا حق زمونږ په تاسو باندې شته، زمونږ د ماموندونه تا وټ وړی د وټ په زیره باندې ته چې کوم دی دلته راغلی او زمونږ په کالج کې وګوره نه پکې بس شته دی نه پکې اوبه شته دی او دا تنظیم موږ ته وکړو. زده کوونکي وایي چې هغوی په خپلو کلو کې خو لوبې کوي، خو ولې د کالج تر انتظام لاندې هم د لوبو نه محرومه دي او د کالج په دغه میدان کې عسکري غړي دي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره راغلي وو. زمونږ چې کوم دی د ګراوند اهمه مسله ده، موږ چې کله د کالج ته راغلي نو دغه اف سی پکې پراته ده او اف سی چې کوم دی ګراوند موږ نه بند کړی دی، یو ځل مو مشوره وکړه یا 13 کال په هغه باندې موږ ته یو 2 میاشتې ګراوند چې کوم دی خالي کوم کالج زمونږ دی بس موږ نه قبضه کړی دی، ځکه چې په یو ځای کې دا حق نشته دی چې هغه پوسټانه دغه کالج قبضه کوي، زمونږ نه چې کوم دی کالج قبضه کړی دی، نم چې کوم دی د 15 شپه کمرې را تفریقي دینه اخوا موږ خو تیم نشو. انتهایی اهم خو د سپورټس دی، لکه سپورټس نشته دی دلته په هسپتال دلته موږ د دې ځای کې نږدې جوړ کړی کیلومیټر کې دی پوجین دلته ولي کنه هسپتال ته موږ ضرورت نه چې سپورټس یي هسپتالونه کمی وي. کمانډنټ صاحب نه دا خاص دی چې لکه دا د دې نه پوجین وباسي نیوړو ته ګراوند خالی کې دلته د هسپتال ته ولي ډیر ضروری کنه لکه وتلې ممکن نه ولته دی ولي کې 5 کیلومیټر فاصله د دومره فاصله نه ده. د کالج پرنسپل وایي چې هغوی دغه ټولې ستونزې د تعلیمي چارواکو سره شریکې کړي دي او د هغې خوا ورته مثبت جوابونه هم ورکړی شوي، نو ممکنه ده لنډ وخت کې د زده کوونکو دغه ستونزې هوارې شي. ایم ایډورډین او الحمدلله دا مې یو ویژن راوړی چې زه د خپلې ادارې نه ایډورډز کالج او اسلامیه کالج جوړ کړم چې د برخلوزو یا د ماموندو بچی دا محسوسه نه کړي چې زما په تعلیم کې یا زما په سهولتونو کې څه کمی دی. د کمی حواله سره زمونږ سره لیګل پروسیجر زما کلرک نه تاسو خپل افیس ټول دا غي نه فوټو ماغستې شي، ما خپل د خپل سایډ نه اس ان ای پروفارما او ته وایي چې کوم د سټاف د سانکشن د لپاره لازمي وي هغه ما د خپل اکاونټ افیس نه او د خپل ایجنسی ایجوکیشن افیسر نه هغه نه کاونټر ساين کړی دا، هغه ما خپل چې کوم د ډایریکټریټ او اس ان ای سیکشن ته رسولې ده. ایون زه به دا ویم چې کله شوکت الله خان گورنر هغه سره ما ډسکس کړی هم ده چې دا کالج ان ډیسپریټ نیډ دی د سټاف او ډیفیشنسي ده او فرست پرایورټي تاسو د سټاف ډیفیشنسي ماته پوره کړئ ځکه دا بنیادی ضرورت دی. یاد دی وی چې په باجوړ کې د کوزه سیمو لپاره خار پوسټ ګریجویټ کالج ولې د لرو پرتو سیمو لکه واړه ماموند لوی ماموند چې آبادی د لکونو په حساب سره ده لپاره هم دا یو کالج دی چې زده کوونکي حکومت ته په کالج کې د ټولو ستونزو د هوارۍ په انتظار دي. د کیمرامین عزیز الله خان سره فضل رحمان، خیبر نیوز، باجوړ ایجنسی. د خیبر ایجنسی باډې سب ډیویژن کې د ډینګي ماشي په ضد اقدامات دوام لري. پنجاب حکومت لخوا د صحت محکمې په تعاون سره په مختلفو سیمو کې سپری کولی شي، فری میډیکل کیمپونه لګول شوي او خلکو ته وړیا مچردانۍ ورکولی شي. د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر 3 ورځو کې 90 کیس مخې ته نه دی راغلی. د لړکې مزید تفصیل د محمد فاروق افریدي په دې رپورټ کې. د خیبر ایجنسی بوڑا سب ډیویژن په سیمه د کوم سے پوی د کوریګرو گاڑی کې چې کم د موبایل ټیم روغلی وو ایغو د الوکې خلکو لا په مکمله توګه باندې مفت دویونه هم ورکړي. ټیسټونه یې هم وکړل او په دغه الوکا کې د 500 نه زیاتو مریضانو لا یې مچردانې هم ورکړلې. او د کوم سے پوی د کوریګرو گاڑی کې چې کم د ډینګي وایرس ته وجه نه کم مشمون متاثر شوي وو ایغو لا یې په مکمله توګه باندې چې کم د بوډې سره تعلق لرونکي د ډوګره هسپتال ام اس ډاکټر شیرخان افریدی نه علاوه ایجنسی سرجن او وسرا چې کوم د فاټا سیکریټریټ نه روغلی د هیلث ډپارټمنټ ولاو ایغو دغه الوکو دورې هم وکړلې او د کوم سے پوی د کوریګرو گاډي په ماکوم باندې خلکو له دویونه هم ورکړلې. همداغه شونته د بوډې توسیل سره تعلق لرونکي د کوم ملک دین خیل د نالې په ماکوم باندې هم یو پروګرام وشولو چې په دا کې د شپږو سو نه زیاتو مریضانو له مفت دویونه هم ورکړل شوې، مچردانې هم ورکړلې. دغه ټیسټونه هم وشولو په دا الوکا
الوکا کې په مکمله توګه باندې هر طرف له زنونه ماشومان بوډاګون دغه کیمپ لا روغلل و د دغه کیمپ کې چې د څومره ضرورتونه هغه د حکومت طرف نه دوله په مکمله توګه باندې ملو شول په دغه سلسله کې دلته کې چې کوم څومره سکیورټي انتظاماتو دا د محسوس سکاوټس د پولیټیکل انتظامیه ولا په خپل کنټرول کې اغشتي وو دغه لا چې کوم روغلي مشرونو ایغو دا او چې حکومت نه د مونږ دغه مطالباتو چې دا کم انتظامات او کم اقدام یې اوچت کړی نو دا د ستاینې وړ دی خو په دغه الوکا کې چې کوم اوه قبیلې پراته دي نو په کور دادو چې په دا کې ډېر ستر قبیلې غرایزه لوکې دي نو چې په کومو قومونو کې بیوچوګونی وي نو په کور دادو چې د بیوچوګونو په سطح باندې د هر قوم د پوره داسې د فری میډیکل کیمپ انتظامات وشي په دغه موقع باندې د بوډې د ډوګره د اسپاتول ام سره تعلق لرونکي شیرخان افریدي د میډیا شکریا هم ادا کړه او ویل چې په دا کې د میډیا هم ډېر یو ښه رول دی دا خبره وکړه چې په هر قوم کې به په دغه سیمه کې لکه څنګه فری میډیکل کیمپ وشولم دا شونته به په نورو قومونو کې کېږي خو د فری میډیکل کیمپ ضرورت ایغو لوکولوي چې په کومه الوکا کې د ډینګي د مریض شکایت وشي په دغه لوکو باندې د ډینګي مریضونو د غو د پوره د انتظامات وشول او عمدغه شونته په هر قوم کې به دا پروګرام کیږي خو د الوکي خلکو له دا پیغام ورکړلو چې په هر الوکا کې داسې مساله یا داسې کیس رو درومي نو په کور دادو چې مو خبروي نو زه به د ایغه لوکي چې څومره مریضونو مشرون دي او دغه څومره مشکلاتونه دي نو د پولیټیکل ایجنټ د فاټا سیکریټریټ او د گورنر هاوس په تعاون سره به موږ ایغه الوکو لا رسیدو کیمرمن وقار افریدي سره محمد فاروق افریدي خیبر نیوز باړه خیبر ایجنسی د بنو سره اړوند نیم قبایلي سیمه بکاخیل منډي کې ولس د تحصیل جوړولو په حق احتجاجي لاریون کړي وایي چې بعض مشران د خپل مفادو لپاره د تحصیل جوړولو مخالفت کوي ولې دوی به تر هغې په کلاره نشي چې تر څو حکومت د تحصیل په جوړولو لاس نه وي پورې کړی تفصیل د ګوهر وزیر په دې رپورټ کې د بنو سره اړوند بکاخیل منډي کې اولسي وګړیو د یو احتجاجي لاریون او جرګې په محل باندې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې په منظور کړی شوی بکاخیل تحصیل باندې د زر تر زره کار پیل کړی شي په دې موقع مشرانو د بنو او میرانشاه په سړک د یو پورم نه احتجاجي لاریون نه وروستو د جرګې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل د بکاخیل تحصیل پر ضد باندې چې د بنوسی قبیله سو مشرانو کوم احتجاجونه روان کړي دي دغه یو هر سیاسي عمل دی چې قبیلوي تعصب جوت پکې لیدل شي د جالوس او جرګې د ګډونوالو په وینا باندې تحصیل صوبایي حکومت د بکاخیل په سیمه کې منظور کړي دی او دوی کله هم دیته تیار نه دي چې د تحصیل نوم او مقام دی بدل کړي شي او کچرته دغه څه وهم شي نو دوی به په نتیجه کې په سختو خبرګونونو او احتجاجونو باندې مجبور شي بکاخیل تقریبا شپېته کولا دا پسمانده پوتې شوي دي او د دغه حقوق چاغه نه دي ورکړي کنه دغه باندې خلته ارت شامل شوی دي خو یو ورځ بکاخیل دغه خلاف جلوس نه دی کړای نن چې میشته معمولی د ترکه شامل شوی دی بیا د ټول چې کیما د چک شوی دي نه په نوم باندې د چا سره میشته سمجوتا کی بکاخیل نوم وي او نه په زی باندې د چا سره سمجوتا کی د غازی وي دا تحصیل په هیڅ طریقه مشچاته ورکاوی نه او باندې سای درناوه د ریګاچره تحصیل د ناګاډ ورکړه نه راوچ ټکټرینا غبیا میش د ارپورټ غړانګاوي او ډیم د میش پمزګه کې د نر د میش پمزګه باندې سی باندې میش بغه باندې د تحصیل د میشته پاشا طریقار پرېږ دي خپل حق غوړي اچا سره جوتای ظلم نکي د تمیز طرف نه دا سول دا پیل چې د میش د حق د تحصیل نه د وداري چې کیم ظلم یې شپتلاس کولر سره وکړه بس دغه کافی ده نرمو د جوتای همیش په حق باندې میش د رغمل کوي نه میش د پاکستان خالقي خپل حق مو د خپل خورمودو په دې موقع د جرګې او احتجاج مشر میر قدم جان خان اویل په یو صورت هم دوی د دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې د بکاخیل تحصیل نوم او مقام دې بدل کړي شي پہلا تاریخ رسا کا دئی تحصیل خشتا د بکاخیل په خوره کې ونه چدلا میز وزیر اعلی ته لانګ مارچ کی چې په وزیر اعلی نو وشي بیا میر اسلام آباد ته لانګ مارچ کی میز دا خامخا غوړي وکچیره دا نه وشولا په دا هیڅ کله نه وشولا بیا میز دا حکومت اپیل کی چې میز نه دا ایرپورټ نه دا ایرپورټ لره کا دا هم بیا میز نه پچار چې میز ته تحصیل نه کړیږي ته کیم صاحب مرادی دادا د بانی ول د میز نه غوړي د احتجاج ګډونوالو دا هم وویل کچرته د بکاخیل تحصیل نوټیفیکیشن د صوبایي حکومت لخوا کینسل کړی شي نو په نتیجه کې یې د وزیر او بنوسی قبیلو ترمنځ سخت او تریخواله رامنځته کېدلی شي چې ذمہدار به یې هغه مشران وي کوم چې د تحصیل پر ضد احتجاجونه کوي په اخر کې دغه احتجاج د قبایلي روایاتو تر مخه د ډول په ډنګ او اتڼونو سره سرته ورسېدو ګوهر وزیر خیبر نیوز بکاخیل بنو
د کورم ایجنسۍ سرخار په چنار کې د مختلفو سکولونو ترمنځ کویز کمپټیشن ترسره شوی چې پکې 2000 زده کوونکو برخه اخیستې. د کویز کمپټیشن وروسته مقابلې ګټونکو زده کوونکو ته انعامات ورکړي شوي. تفصیل لا کوي رشید خان په خپل راپورټ کې. پارچنار کې د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په گورنر ماډل سکول کې د اپر کورم ایجنسۍ 40 سکولونو 2000 ماشومانو ترمنځ کویز کمپټیشن ټیسټ مقابلې وشوې چې ماشومانو په خصوصي توګه دلچسپي پکې واخیسته. په دغه مقابلو کې جنکۍ او هلکان دواړه شامل وو. د دې کمپټیشن په حواله د سکولونو ماشومانو خبر نوس را ویل چې دا رنګه مقابلو نه زمونږه حوصلې اوچتیږي او دوی وایي چې دا قسمه مقابلې د بار بار کولی شي. نن ټیسټ وکړو ما ته دې کې ډېره پیدا مو د پاک دو ډېره شکریا ادا کوو دا شی اکټیویټي مو ته آینده دپاره بیا دا شي وکړي. کورم ایجنسۍ کې سے ښه فروغ ټیسټ وشو او دی په ذریعه مو ته نالج کې اضافه ملویږي او د شخصیات کوم دي کوم ایجادات شوي دي او ډېر ښکلی ټیسټ و نالج کې اضافه شوي دی. د کمپټیشن ټیسټ جوړونکي او استادان وایي چې دا قسمه ټیسټونو ډېرې ښې نتیجې مخې ته راځي او په سیمه کې یوه کامیابه تجربه ده. دې چې کورم ایجنسۍ کې د اول وار څه داسې کمپټیټیو ایگزامز وشول او بیا هغه انسایکلوپیډیا حوالې سره بچیو کې یو قسم یو طرف ته دوی کې بک ریډینګ چې کوم هیبټ دی هغه شي پیدا شي او دویم طرف ته دوی کې یو ایگزام کمپټیشن شي لکه څنګه دوی جست لایک ایټ دی میډیکل انټری ټیسټ دي مختلف کیډ کالجز ټیسټ دي انجینیرینګ وغیره اخته دوی هغه کمپیوټرایز چیکینګ سافټویر شي دوی اوسنه دا ډیر زبردست شی او زه ډیر اپریشیټ کوم. او دې کې د پړچینار خلکو ډیره برپور حصہ وکستا او ډیر برپور بچی چې دي خوشاله شول. د قسم اکټیویټي په پړچینار کې نه پیله شوې ده او دا اکټیویټي چې دا د آفاق د اړه پیله اکټیویټي ده چې هغه موږ یو کویز کمپټیشن په طریقې سره دلته کې وکړه او امید ده چې انشاءالله العزیز نیکسټ ټایم به دا قسم اکټیویټي مو کوو. دغه ټیسټ په 2 حصو باندې مشتمل وو. لیول 1 کې کلاس 3 نه واخله شپږم کلاس پورې او لیول 2 کې اووم کلاس نه واخله تا لسم کلاس ماشومان شامل وو. خو په ټیسټ کې شامل طالب علمان دغه ټیسټ یو پیدامن ټیسټ ګرځولی دی. کیمرامین اختشام سره رشید خان، خیبر نیوز، پارچنار، کورم ایجنسۍ. دا فاټا نیوز بولیټن د نور خبرونو او اپډیټس لپاره وزټ کړئ زموږ ویب پاڼه خیبر نیوز.tv. د الله په امان.